سلامونه احترامات ملګرو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د دې میاشتې یوه نیمې څه چې کوم اسرائیل خلاف چې کوم بایکاټ روان دی، ملګرو علما اعلان وکړي چې موږ به اسرائیل برانډ شی نه استعمالوو. خو یوه خواته بیا زموږ دا کوم بیوقوف عوام چې دی، ناسمجه ناپوه عوام، د چند لایکو دپاره د چند کمنټو دپاره دوی ځي هغه بوتل په پیسو هم اخلي او بیا یې راځي پر پښو یې تویوي، په ګډرانو کې یې تویوي. یعنې هغه یوه ویډیو به تې کتلي ستاسې در مخه ډېر عیایي چې مطلب یو سړی استنجا کوي. دا د څښاک شی دی، حلال شی دی، دا حلال برانډ دی. که څه دا د اسرائیل ایجاد شوی دلته راغلی دی، خو البته اوس په دا پاکستان کې دا حلال دی. د 40 45 کال چې موږ شو، نو دوی راځي بیا یا په ګډر کې تویوي یا دی استنجا کوي یا بېحرمتي یې کوي. دا د رزق بېحرمتي ده. علما موږ ته وویل چې وایي ته د اسرائیل چې کوم برانډ دی د دې بایکاټ وکړي. بایکاټ څه مراد دا دی چې مطلب یو شی دی بس مې اخه، بالکل اګنور یې که. که ته هغه شی اخې د هغه شي په مقابله کې بل شی واخه. مطلب که ته بوتل اخې د هغه په مقابله کې جوس واخه. که ته بوتل اخې د هغه په مقابله کې پاکولا جوس پاکستاني برانډ دی هغه واخه. نو نه دا کار چې ته د چندو لایکو دپاره د یو چند کمنټو دپاره ته یو بوتل راخې یا پر سر چپه کوې یا په ګډرانو کې چپه کوې. نو دا چې دی دا د رزق توین دی. ملګرو ویډیو ډېر مخته د سره شیر کړي چې در ټولو مسلمانانو ورونو پورې ورسیږي. اسرائیل چې کوم برانډ دی هغه خالي بوتل نه دی، ډېر داسې شان دي چې هغه علماو موږ ته راښولي دي. په کار دی چې موږ د دې ټولو شانو بایکاټ وکړو چې څومره مې شان دی چې زموږ په وس کې دي، د هغو شانو په کار دی چې موږ مکمله بایکاټ وکړو او د رزق توین ونه کړو. یو بیا تاسې خواستئ چې دا ویډیو مخته د سره شیر کړئ. مننه، وسلام.